بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستانو، زما نوم محمد سلام ساحل ده او زه غواړم تاسو ته د رسټورنټ ټیکنیک ادارې له خوا نه هفتهوار معلومات په پښتو ژبه باندې وړاندې کوم. په نن ویډیو کې موږ تاسو ته د کرونا وایرس په ضد چې کوم نوی واکسین جوړ شوی ده یا د هغه مخنیوي لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی ده د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکو. زموږ نه لکه د تیر په څیر بیا هم 8 پوښتنې شوي دي او دا 8 پوښتنې چې کله موږ ته راجع شوي دي بیا دا پوښتنې موږ د ډګلس کاونټي د هیلث ډپارټمنټ یا د صحي بخش چې کوم دی هغه ته راجع کړی وي، نو هغوی ورته جوابونه ورکړي دي. نو زه غواړم هغه جوابونه تاسو ته په پښتو ژبه باندې وړاندې کړم. مخکې له دې چې زه د سوالو خواته ورشم نو غواړم تاسو ته یو خبره یادوري وکړم. که تاسو غواړئ چې وړیا ماسکونه ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ چې د موږ د ادارې سره په تماس کې شئ او موږ ته مسج پرېږدئ، موږ به تاسو ته ماسکونه درولېږو. اوس راځم د هغو 8 پوښتنو خواته کومې چې زموږ د خلکو له خوا نه شوي دي او بیا زموږ ادارې د نورو صحي کارکوونکي چې هغه په ډګلس کاونټي کې کار کوي د هغو نه پوښتنه شوې ده او سوالونه ورته پیدا کړي دي. نو اوله پوښتنه دلته د یو چا له خوا نه شوې ده چې زه کله کولی شم چې واکسین په ځان باندې تطبیق کړم یا کله واکسین کولی شم چې ویې کړم. دوی ورته ویلي دي که تاسو عمر 65 کلن یئ او تاسو صحي مشکل ولرئ نو تاسو باید خپل ځانونه اوسنه د واکسین لپاره راجستر کړئ. نو د واکسین لپاره دوی د رجستر کولو یو ویب سایټ لري یا سایټ لري، تاسو کولی شئ هغه ته مراجعه وکړئ چې هغه سایټ د www.douglascountyhealth.com او بیا هغلته یو ساین اپ شیټ ده، نو تاسو هغلته په هغه باندې خپل نوم او معلومات ورکوئ، نو تاسو بیا هغلته ځانونه رجستر کوئ د معلوماتو لپاره. د دغه لینک موږ تاسو په دې ویډیو په سر کې اچو، تاسو کولی شئ هغلته خپل ځانونه که غواړئ چې هغه سایټ ته ورسئ نو تاسو په دې لینک باندې کلیک کوئ، بیا تاسو هغه ته راجع کوي هغه کوم چې تاسو غواړئ فورم خانه پرې کوئ. که تاسو په انګلیسي ژبه خبرې نشئ کولی یا لیکل نشئ کولی، تاسو کولی شئ د تلیفون د لارې نه هم د دغو دوه ایجنسیانو سره چې هغوی دوه ادارې دي د هغو سره په تماس کې شئ او دوی به تاسو ته وړیا ترجمانان خدمت وړاندې کړي. نو تاسو کولی شئ د ډګلس کاونټي کال سنټر ده چې هغه سره په تماس کې د هغو تلیفون شمېر ده 402 444 4000. نو که تاسو غواړئ چې بیا دا شمېره ته تکرار کړم، د دې شمېرې ده 402 444 4000. دلته یو بله اداره هم ده چې هغه ته انټر کلچرل سینیر سنټر ته وایي، نو تاسو کولی شئ د هغې سره هم په تماس کې اوسیږئ. تاسو هغه ته هم زنګ وهلی شئ، نو هغه به تاسو ته هم وړیا ترجمانان او تاسو ته وړیا خدمت وړاندې کوي چې تاسو رجستر کړي. نو د هغې د ادارې تلیفون شمېره ده 402 444 6529. نو دغه دوه ادارې دي چې تاسو سره کومک کولی شي چې تاسو کله غواړئ چې ځانونه رجستر کړئ د تلیفون د لارې نه. البته که تاسو عمر 65 کلن یئ او یا د هغه نه یا عمر 65 نه رسېدلی ځوانان یئ نو تاسو بیا هم کولی شئ چې د خپل ځانونو لپاره ځانونه رجستر کړئ. نو دوی بیا تاسو په ګروپو باندې تقسیموي، په کټګوري باندې تقسیموي، نو د هغو کټګوري په اساس باندې بیا تاسو ته دوی احوال درکوي چې تاسو کله راسئ واکسین ترلاسه کړئ. اوس غواړم دویم پوښتنې ته. دویم پوښتنه د چا له خوا نه شوې د هغې ده چې آیا د ما امپلایر یا د ما چې کومه کمپنۍ کې زه کار کوم هغه کمپنۍ ما مجبورولی چې زه واکسین باید وکړم. دوی ورته ویلي چې نه، یعنې دوی نشي کولی چې تاسو باندې په زوره باندې تاسو باندې واکسین څوک وکړي، ځکه چې کوم دولت چې کومه خلکو باندې امر نه ده کړی چې دوی باید په جبري ډول باندې په خلکو باندې واکسین وکړي. دا تاسو خوښه ده، که غواړئ واکسین وکړئ کولی شئ، که تاسو نه غواړئ واکسین مه کوئ. نو دا تاسو باندې په زور څوک نه عملي کوي، خو تاسو ته دوی پیشنهاد کوي، وړاندیز درته کوي چې دا واکسین تاسو ترلاسه کړئ تر څو د دې مرض مخنیوی وشي. دریمه پوښتنه دغه ده چې یو شخص پوښتنه کړې ده چې آیا کله چې څوک د واکسین ترلاسه کړي په دغه خلکو باندې یو دا ساید افیکټ یا دا عوارض جانبي چې ورته دا لري چې یعنې ښځه نشي کولی شي یا نر نشي کولی شي بیا اولاد راوړي، یعنې د اولاد د نارینه‌و چې کوم د اولاد سیستم ده یا په بدن کې نور کوم حجرات یا کوم سیستمونه دي هغه ورته خرابوي. دوی ورته ویلي چې نه، داسې هېڅ شواهد اوسه پورې چا نه لیدلي چې دوی په دغه یعنې د
تکثر چې کوم یو سیستم ده په بدن کې د انسان یا د اولادونو راوړل چې ښځه ده که نر ده هغه سیستم ده نو داسې کوم شواهد نه دي پیدا شوي چې دا سیستم به دوی له بینه یوسي یا به خراب کړي یا به کوم مشکل تاسو ته جوړ کړي نو دا هېڅ امکان نه لري او دا کوم د تشویش وړ خبره نه ده. نو څلورمه پوښتنه یو چا پوښتنه کړې ده چې آیا دا واکسین لپاره باید زه پیسې ورکړم؟ نو دوی ورته په جواب کې ویلي چې نه، واکسین د ټولو خلکو لپاره په امریکا کې چې دا مفت ده. نو کله که تاسو غواړئ چې واکسین ترلاسه کړئ نو تاسو په وړیا ډول باندې ځان ته کولی شئ چې واکسین ترلاسه کړئ. پنځمه پوښتنه یو چا پوښتنه کړې ده چې هر هغه څوک چې د ځینې خوراکي توکو سره حساسیت ولري آیا دوی هغه کولی شي چې بیا هم دوی په ځان باندې واکسین تطبیق کړي؟ نو دوی ورته ویلي چې په دې واکسین کې هغه شیان چې په هغه کې هګۍ یا کوم نور شیان دي چې هغه کیدای شي تاسو سره الرجي ولرئ، یعنې هغه شیان نه دي کې استفاده شوي په دې کې. یعنې د فایزر چې کوم واکسین ده یا د مډرن کوم واکسین ده په هغو کې یوازینی شی چې دوی استفاده کړی دغه فیټ ده چې یعنې شخم یا واز ده چې د کوم حیوان ده خو د خوږ نه ده، د بل کوم حیوان ده نو هغه استفاده کړې ده. نو هغه کوم هغه نشي رامنځته کولی په تاسو کې کوم یعنې عوارض جانبي یا کوم داسې ساید افیکټ چې هغه په تاسو ته ډېر زیات مشکل جوړ کړي. نو داسې مشکل نه لري. اکثره په دې واکسین کې چې کوم شی استفاده شوی ده لکه هغه نورمال شیان چې فرض مثال مالګه ده، بوره ده، د ګیټورېډ غوندې مالګه دا شیان کې استفاده شوي دي. دومره زیات نه دي کې استفاده شوي چې هغه د انسان بدن ته نور نقص وکړي. نو داسې کوم شیان چې هغه د تشویش وړ دي هغه په دې واکسین کې نه دي استفاده شوي. اوومه پوښتنه د یو ډېره بښنه غواړم شپږم پوښتنه چا پوښتنه کړې ده چې آیا ماشومان کولی شي دا واکسین ترلاسه کړي؟ نو دوی ورته په جواب کې ویلي دي چې هر هغه څوک چې عمر یې 14 کلن نه پورته وي نو دوی کولی شي د فایزر واکسین په دوی باندې تطبیق شي یا ترلاسه کړي. هغه خلک چې عمر یې 18 کلن ده دوی کولی شي د مډرن واکسین ترلاسه کړي او په ځان تطبیق کړي. د ماشومانو لپاره اوسه پورې کوم واکسین نه دی جوړ شوی. دوی کوشش کوي چې نور کوم مطالعات ترسره کړي او د هغه نه وروسته بیا د ماشومانو لپاره کوم بل واکسین چې ده دوی کار پکې چې هغه جوړ کړي. نو هدف دغه ده چې دوی کوشش کوي چې راتلونکي یعنې دغه اوړی چې روان دی تر اوړي پورې دوی د خلکو لپاره یا د ماشومانو لپاره هم دا واکسین برابر کړي تر څو ماشومان هم واکسین شي د دې مرض په مقابل کې. اووم سوال یا اووم پوښتنه یو چا پوښتنه کړې ده چې ځینې خلک د دې واکسین سره ډېر الرجي یا ډېر الرجي ورسره لري چې ځینې خلک یې ترسره کوي. نو آیا دا صحیح ده یا دا نه ده صحیح، حقیقت لري که نه لري؟ دوی ورته ویلي چې ډېر کم نمبر خلک دي یعنې ډېر کم تعداد خلک دي چې هغه د دې واکسین سره کیدای شي ریاکشن یا عکس العمل یا کوم یو عکس العمل سره وښیي بدن یې، خو داسې کوم شی نشته چې هغه ډېر د تشویش وړي. د دې خاطره تاسو دوی یایي چې که تاسو کله واکسین تر ځان تطبیق کړئ یا واکسین واخلئ تاسو په خپل هغه شبخانه کې یا په کوم محل کې تاسو د واکسین تاسو باندې تطبیق کېږي هغه تر 15 دقیقو پورې هغه په هغه شبخانه کې یا په هغه کلینیک کې تاسو پاتې کېږئ. که خدای مکړه تاسو باندې کوم ریاکشن یا کوم عکس العمل راغی نو تاسو سره به ډاکټر نږدې وي، بیا به هغوی تاسو باندې کوم شیان چې دوی ته مناسب ښکاري هغه به ترسره کوي. نو اتم سوال یعنی آخري سوال یو چا پوښتنه کړې ده چې دوی کې په یو شی ده چې دوی ورته 666 ورته یعنی مارک اف د بیسټ، یعنی دا په دوی په د عیسویانو په حساب باندې په بایبل کې یا په انجیل کې داسې یو هغه ده یو آیت ده یا یو سوره ده چې هر شی دوی ورته وایي او په دې کې داسې راغلي چې د دې واکسین چې کوم علایم دي هغه یعنې د قیامت د ورځې سره سمون خوري، یعنی که دا واکسین خلک ترلاسه کړي کیدای شي د دنیا ختمه شي. دا دوی په حساب باندې نو داسې د خلکو ویډیوګانې هم جوړې دي باره کې چې دا واکسین که څوک ترلاسه کړي دا د علایم دی چې یعنې البته دا خلک دا کارونه کوي چې هغه ډېر مذهبي خلک دي. نو دا پوښتنه یې کړې ده چې یا که څوک دا واکسین ټول خلک ترلاسه کړي دا ټول خلک به خدای نخواسته له منځه لاړ شي، دنیا به ختمه شي، نو دا د قیامت علایم دي. نو دا ویلی چې دوی بایبل کې هم داسې کوم شی راغلی یا د نمبر سره سمون خوري داسې کوم شی نشته. نو دوی په جواب کې ورته لیکلي چې نه دا افواهات دي
دا دروغ معلومات چې خلک خپاره کوي داسې هېڅ کوم شی نشته او دا خلک چې دا کارونه کوي دا ویډیوګانې شاید جوړوي دوی د دې لپاره دا ویډیوګانې جوړوي چې دا د خپل ځانو لپاره ویورز یا لیدونکي زیات کړي تر څو د دوی ویډیوګانو دوی عاید لاسته راوړي بل هیڅ کوم هدف دوی نه لري یوازینی هدف هم دغه ده چې دوی غواړي ځان ته یعنې پیسې لاسته راوړي ځان ته ویورز یا ځان ته ډېر علاقمندان پیدا کړي تر څو دوی وګوري دا ویډیوګانې ورته وګوري او دوی ته پیسې ته راسي دي شبکو نه نو داسې کوم د تشویش وړ خبره نه ده هېڅ کوم داسې شی نشته چې دا نمبر یا د هغه نمبر سره سمون خوري یا کوم بل شی هېڅ داسې کوم شی نشته نو دغه 8 سوالونه چې د خلکو لخوا نه راجع شوي وو اوس هغه احمار یعنې هغه تعداد خلک چې په کرونا باندې اخته شوي دي یا تر جوړېږي یا خدای ناخواسته ژوندونه د لاسه ورکوي یا تر مړه شوي دي د هغو تعداد تاسو ته غواړو په وړاندې کړو په تېره هفته کې د موماها په ښار کې یعنې د تېرې جمعې ورځې نه چې د 5 تاریخ د فبروري و د هغه نه په دغه تاریخه پورې په موماها کې تر اوسه پورې 1,822 نفره په کرونا باندې مثبت اخته شوي دي یعنې مثبتې پیښې دي په هغه هفته کې چې یعنې د 5 فبروري په هغه هفته کې 1,221 نفره په کرونا باندې اخته شوي دي یعنې د یوې هفتې که دا موږ د تېرې هفتې سره مقایسه کړو تقریبا 190 نفره یعنې کم شوي دي یعنې د نسبت په نورو هفتو باندې د هغه تعداد یعنې کم خلک اخته شوي دي هغه معلمان یا شاګردان چې په مکتبونو کې په کرونا اخته شوي دي هغو تعداد د 9 د مکتبونو کارمندان دي یا معلمین دي او 94 شاګردان دي یا زده کوونکي دي هغه اشخاص چې خپل ژوند د لاسه ورکړی د کرونا وایرس له وجې نه د هغو تعداد 613 نفرو ته رسیږي او په شفاخانو کې چې د نوي مریضانو لپاره کوم بسترونه موجود دي یا ورته په لسرس کې قرار لري هغه 330 بستر دي خدای مکړه که څوک مریضان شي نو دوی مراجعه کولی شي هغلته به دوی بستر کېږي په شفاخانه کې هغه خلک چې اوس هم د کرونا وایرس له وجې نه په شفاخانو کې بستر دي د هغو تعداد 100 نفرو ته رسیږي هغه خلک چې په کرونا باندې اخته وو او اوس ترې جوړ شوي دي د هغو تعداد 49,250 نفرو ته رسیږي نو دغه هفتهوار معلومات خدای دې وکړي دا معلومات تاسو لپاره مفید تمام شي یا ګټور تمام شي که تاسو غواړئ چې نوي معلومات یا نوي سوالونه تاسو لرئ نو تاسو کولی شئ موږ ته هغه سوالونه راجع کړئ موږ به تاسو پوښتنې د هغه خلک چې مسؤل دي د هغو نه پوښتنه وکړو په راتلونکو ویډیوګانو به تاسو ته خپاره کړو تاسو ته ښه وخت غواړو خدای دې وکړي تاسو ټول روغ او جوړ یئ او ښه شپه ښه وخت